العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله مولانا العظيم. درس شريف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. جناب صدر محترم او زما عزتمند علماء کرام او عام دوستان او ګران ورونو، په دې ورځو شپو کې د مسلمانانو په اکثر علاقو ملکونو کې د دواړو جهانو د سردار د سیرت مطهره په سلسله کې دغه شان کل تقریبات او اجتماعات کیږي. د دې اجتماعګانو بنیادی او دوه مقصد دی او غدواړو مقصدو ته تاسو خیال لرئ. اول مقصد دا دی او دا پکارم ده چې هر مسلمان د خپل پیغمبر د مختصر تاریخ نه، داغه د خبرو نه، داغه د کارنامو او د معجزو نه خبر شي. هر سړی خو کتابونه نشي ویلی، نه هر سړی طالب کیدی شي دوباره. داسې اجتماعګانې دام یو مدرسه ده، نو چې دې کې یو عالم د حضور پاک بیانو کی، داغه تاریخ بیان کی، داغه معجزې بیان کی،
دا هغه نور خبرې او تعلیمات مسلمانان دا ووري او زده کړي. د حضور پاک د مجلس فارغ شدت صحابه کرام هغه هم دقه شانته د حضور په مجلس کې بناستو، دا هغه خبرې به اورېدې، دا هغه عقیده او تعلیمات او احکام به اورېدل. د جهان لوی لوی عالمان شوي دي. بیا نو دام د علم د زده کړې د حضور پاک د خبرو د خبرېدو یو ذریعه وي. یو مسلمان ځان ته د خپل پیغمبر امتی وای، په هغه فخر کوي او دته د خپل پیغمبر متعلق څه معلومات نی، نوم قدرې نه ورځي، د پلار نوم یې نه ورځي، د مور نوم یې نه ورځي، د هغه د وطن نه نه خوا، نو دا خو ډېر د افسوس مقام او داسې شي ده. دویم مقصد دی ورونو چې څومره سړی د خپل پیغمبر لوی اوري، د هغه انقلابي تعلیمات، د هغه احکامات چې هغه د غریبانانو د پاره څه کړي دي، د فقیرانو د پاره څه کړي دي، د خلقو اصلاح یې څنګه کړې ده. دې وخت کې چې دا 15 حکومت دی په مخ د ځمکې د مسلمانانو، دا چې چا پسې روان دي د هغه تعلیمات څومره لوی اثر کړی دی. نو چې څومره د هغه لوی په زړه کې راځي د هغه عظمت او محبت، نو دومره به د زړه نه د دې نورو لیډرانو خبرې وځي. ډېر خلک اوس په دې نوې دنیا کې څوک د کارل مارکس صفت کوي چې د روس نظام ډېر ښکلی دی، ځکه چې کارل مارکس ډېر انقلابي سړی تېر شوی. څوک د لینن کوي، څوک د ماوزیتنګ کوي، څوک د چرچل کوي، څوک د ډیګال کوي، څوک د انګلیس کوي، څوک د یو بل ځناور کوي. دوی حقیقت کې د خپل پیغمبر نه خبر نه. قسم دې که د خپل پیغمبر د لوی نه، د هغه د کارنامو نه، د هغه د احساناتو نه خبر شي، نو د جهان دا ټول لیډران، دا ټول انقلابي خلک، دا چې خلک یې صفتونه کوي، دا زمونږ د پیغمبر د پڼې خورې تم نه رسي. د دې وجه نه د جهان هوښیاران خلک د مسلمانانو نه علاوه هغه زمونږ د پیغمبر تاریخ ګوري، زده کوي او کارنامو ته ګوري. اوس یو د انګریزانو خو ډېر کتابونه لیکلي، یو مشهور انګریز دی مسټر کارلایل، بل دی گیبن، بل دی برنارد شاه، هندوان سیکان، دی زمونږ د پیغمبر تاریخ لیکلی دی. نو اوس د امریکا کې یو امریکنی سکالر محقق د هغې په اصطلاح کې هغه یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب انګریزی کې نوم دی دی 100 men، 100 سړي. نو هغه په خپل خیال کې په ټول جهان کې د 100 سړو انتخاب کړی دی چې د دې 100 سړو نه لوی سړي په جهان کې نه دی تیر شوی. هغه کتاب کې د 11 پیغمبرانو ذکر دی، څه پکې د بادشاهانو، څه پکې د انقلابي لیډرانو، د ساینسدانانو تذکره ده او بیان دی. د کتاب په سر کې زمونږ د پیغمبر نوم دی علیه الصلاة والسلام. شروع یې زمونږ د پیغمبر نه کړی ده. عیسی علیه السلام یې 3 یا 4 نمبر کې لیکلی دی، عمر فاروق یې په 14 نمبر کې لیکلی دی. د پیغمبرانو نه پس نو کتاب کې وایي چې زه په امریکا کې اوسېږم، زما دا کتاب باول عیسایان ګوري، عیسایان چې وګوري هغوی به وایي ښه تا د مسلمانانو د پیغمبر تاریخ او نوم د کتاب په سر کې لیکلی دی د اول نه، او زمونږ پیغمبر د 3 نمبر کې لیکلی دی د اولې. نو بیا وایي یو حقیقت دی چې زه یې پټولی نه شم، یو خبرې زه مجبوره کړی یم، د هغې د وجې نه زه د مسلمانانو پیغمبر په اول کې لیکم او دا تاسو مې زده کړئ. دشمن دې موږ یې څه کوو، خو دا خو حقیقت دی. اول وایي ورونو وی عیسایانو عیسی علیه السلام بادشاهي نه ده کړې، هغه بادشاه شوی نه دی، نه د هغه شاګرد بادشاه شوی دی، نه د هغه د شاګرد بادشاه شوی دی. رومبي عیسائی حکومت چې په مخ د ځمکې جوړ شوی دی هغه په سن 225 سنه عیسوي کې جوړ شوی دی، یعنی 225 کاله پس د عیسایانو حکومت په مخ د ځمکې جوړ شوی. وی د مسلمانانو پیغمبر د حضور پاک کلی نوم علی
وی هغه چې څنګه پیغمبرونو لوی بادشاہ مو زمون پیغمبر چې د دنیا نه تشریف ورونو نو د دریو پاکستانو نه زیات ملک دا دغه بادشاہي دا موجوده پاکستان 3,00,000 مربع میل دی 55,000 مربع میل بنگلادیش او چې زمون نه جدا شو او د دواړو جهانو سردار چې د دنیا نه تشریف وړو نو 10,00,000 مربع میل ځمکه د اسلام حکومت حضور پاک د دې لوی ملک بادشاہ دی د بادشاہ نظام جاری کړی دی به داغه و شاګردان داغه نه پس یکی بعد دیګری داغه جانشینان شوی دي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین حضرت علی مرتضی حضرت حسن حضرت معاویہ حضرت عبداللہ ابن زبیر به داغه شاګردان بادشاہان شوی دي ناغه وای ای عیسایانو تاسو د خپل پیغمبر نه سیاسی نظام نشئ زده کولی د بادشاہ چلتی نشئ زده کولی ځکه هغه بادشاہي کړی نه ده نه بادشاه شو مسلمانان د خپل پیغمبر نه د بادشاہ چلی زده کولی شي ځکه هغه بادشاه مو چې څنګه پیغمبر و هغه نظام او قانوني چې دنیا ته راوړی دی هغه په خپل ملک هغه جاری کړی دی او تطبیق کړی دی او د هغه شاګردانو هغه خلقو ته ښودلی دی او د هغه بادشاهي تر اوسه پورې را روانه که یو بادشاہ په جهان کې یو صحیح طریقه معلومول غواړي نو زموږ پیغمبر ته دی وګورئ د دې وجه نه موږ د خپل حکومت ته همیشه دا وایو او د اسلام هر حکومت ته چې تاسو ځان ته مسلمانان وایئ د عیسایانو نقل مه کوئ عیسایانو سره خو مخکې څه نظام نشته هغوی خو اسمبلی جوړې کړي ممبران منتخب کړي قانونونه پاس کړي ځکه مخکې قانون نه لري زمون خو دې خبرو ته شکر ته حاجت نشته زمون پیغمبر مونږ ته یو ښکلی قانون نه وړی دی هغه صحابو جاری کړی دی هغه په کتابونو کې لیکلی شوی دی نه د نوې ضرورت شته او نه عجب شته غل سره به څه کېږي زناکار سره به څه کېږي چې مرتد شي څه حکم یې دی د دې خبرې سزا څه ده او قانون څه دی دا ټولې خبرې دي دا زمونږ پیغمبر مونږ ته ښودلی دي د دې وجه نه عیسایان روزانه قوانین جوړوي مونږ وایو تاسو قوانین مو جوړوئ دې خپلو ته وایو زناورو مونږ خو یو قوم یو یو امت یو زمونږ یو هادي شته رهبر هم شته یو لوی اقام شته چې هغه مونږ ته د ژوند نظام ښودلی دی یو سیاسي نظام د ملک د چلولو طریقه تاسو هغه خپل پیغمبر ته ګورئ مروس ته ګورئ او ما امریکې ته ګورئ خدای دې په دواړو لعنت ووایي دام یو قوم دی اوس انګریزانو یو قانون پاس کړی دی سن 67 کې جون سن 67 کې دارالعوام کې وی که سړی د سړي سره بدکاری کوي نو خیر دی دا قانونا جایز دی او فرانس کې دا قانون دی چې یوه ښځه په یو وخت کې 2 سړو سره نکاح تړلی شي نیم وخت به د یو سره تېری نیم بل سره سویډن کې نکاح ختم شوه وی نکاح ته څه حاجت دی خو د سړي او د ښځې چې کومې پورې طبیعت لګي یو ځای دی اوسېږي که اولاد یې وشي هغه د هسپتال کې داخل کړي بیا د هغه ښځه ځان له بل سړی ګوري سړی د ځان له بله ښځه ګوري هغې د نکاح پابندۍ ختم کړي دي د دغې سپینو پسې تاسو روان یې نو هغه ټیک ویلي دي مونږ ته خپل پیغمبر د ژوند یو طریقه ښودله زمونږ پیغمبر بادشاه خو څنګه بادشاه ورونو ما خو ورته ووایي چې دومره ځمکه ده چې داسې بادشاه دی چې بادشاه د فخر دپاره نه و نه د دنیا دپاره دا خدای د قانون د جاری کولو دپاره و دا خبرې عامې تاسو به اورئ یو ځل دا بحرین په صلح اخیستی شوی نو د دې جزیه راغلی وه ټکس 4,500,000 روپۍ یا 1,00,000 راورسېدی حضور پاک وی جماعت کې واچه یو لوی ټوپ ته جوړ شو ځکه ایرانی روپۍ وي په هغې د قچرې شکل و هغې ته به بغالي روپۍ وي د سپینو زرو نوټونه خو دا اوس نه شي سار شو ناست دی ورته ټول یې تقسیم کړې او څادر یې وڅنډه په اوږې واچو کور ته لاړ
نو د یو بیبي خدمتګار ده، دا بیبي نوم دی عائشه او دا خدمتګار نوم یې دی بریره رضی الله عنهم. ا بریره بیبي ورته وای وې سیب نن د بیبي روزه وا، نو که تاسو یو 2 روپۍ کور ته رالیږلې وي چې موږ پې غوښه اخیستې وي او هغې پې روژه ماته کړې، ولې حضور پاک ته د خپل کور پته نه لګېده، د خپل اولاد، د خپل خاندان، د خپلو رشته دارانو په دې خبرو کې هغه لحاظ نه ده کړ. خپل مال چې څو دا د پیغمبرانو طریقه ده، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقه. د پیغمبرانو مال کې میراث نه جاری کیږي. د پیغمبر چې سي د دواړو جهانو د سردار چې څه پاتې شوي دي هغه ټول د ټول امت د پاره دي. بیا د صحابو جون که د ابوبکر جون ته وګورئ، بادشاه دی، یو ځل ولا یو غلام پی راوړل، پی وسکل، چې پی وسکل شودي او ورته وایي صاحب تپوس دې ونه کو پی دې وسکل. وی ولې؟ وی دا چې زه پخوا کافر وم نو یو سړي له مې د دروغو کهانت کړو، دا کوډې موډې او جادوګرونه د دروغو مې ولا کړو، مال راتم نه د هغه کار به شوي اتفاقا. وی دا ډېره موده پس ماله مخې له راغی او ما ته یې وی چې ستا په ما یو احسان دی، یو شکرانه دی راپورې ده، تا ماله یو ورځ کار کړی او زما هغه کار شوی دی، نو دا پی واله دا د هغې شکرانه شوه. وی دا پی چې ته وسکل د هغه نو دی ورته وی کمبختي نه اوس دې راته ووایې، نو ګوته یې دې خولې ته وټومبله، دې ګوړګوړو ته یې ګوته ورسوله، ځان له یې په زور الټۍ راوستې، قی راوست، الټۍ وکړې چې څومره پیس کلي ټول یې پرې کړه. دومره زور یې وکړه چې ته به پرې راله بیا. چا ورته وی صاحب تا خو سکلي اوس ته خو خبر نه وې، که ګناه وه نو د هغه غلام په سر وه، ستا دپاره خو دا شي داسې نو. هغه وی نه، ما د دواړو جهانو د سردار نه اورېدلي دي، لا یربو لحمن نبت علی سخط الا النار اولا به. هغه غوښه چې په حرامو غټه شي د هغې ځای دوزخ دی، نو زه خپله غوښه په حرامو نه غټم. دغه شان عمر فاروق د حضور پاک هغه جون، عمر فاروق سخت جون تیرو، په خپله 45 روپو د پاکستان 45 روپو عمره تنخواه او گورنرانو له غټې مقرر کړې، د ملنګې جامې به اغوستې. صحابه ورته د یاري ویلي نشو چې ځان له ډېر څه مقرر کړه، نو څه ډله د صحابه وه د هغه لور له ورغلل حضرت حفصې بیبي ته بار دروازې ته. نو حفصه د عمر فاروق لور ده او د حضور پاک بیبي وه او د مسلمانانو مور د ام المؤمنین. هغې ته وایي وایي ستا پلار ډېر سخت ژوند تېری، په سر یې ډېر لوی کار دی او ډېر سخت تکلیف په ځان تېری، ته ورته ووایه چې ځان له زیاته تنخوا مقرر کړي، خو یې زمونږ نوم به ورته نه ستا خبره مني. اتفاقا عمر فاروق هغې کره تللی، د هغې به یې ډېر لحاظ کو، کلور یې وه خو بل طرف ته د حضور پاک بیبي وه، نو مور یې کېده روحاني. نه ورته وایي صاحب صحابه کرام سره ډله راغلې وه او هغې وایي چې تاسو لږې زیاتې پیسې ځان له مقرر کړې، تاسو جون ډېر سخت دی. وی چا درته ویلي؟ وی ما نه دا وعده اخیستې ده چې مونږ نوم به نه اخلم. وی ښه بچي تا نه تپوس کوم، حضور پاک خو ستا خاوند تېر شوی دی، تا کره د هغه تولۍ څنګه پرته وه؟ وی ما کره یو ټاټ و چې حضور پاک په هغې سملاستېده. وی یو ځل مې والا ټاټ په برغیزي کړی چې سملاس سار ما ته وایي زما دې ټاټ سره دې څه چل کړی دی؟ بیګا خو دومره سخت خوب راغلی و چې قریب و ما نه تهجد قضا شوی، زما دې ټاټ سره دې څه چل کړی دی؟ ما ورته وی صاحب دا مې 2 برغیزي کړی، ما وی چې نرم او پوس شي. وی فورا یو برغیزي کړه، ما ته یو برغه چوه 2 برغه ما چه. وی تا کره حضور پاک ښکلې ډوډۍ څنګه خوړلې ده؟ وی ما ته چې یاد شي نو حضور پاک چې ما کره ډوډۍ خوړلې ده، یو ځل د وربشو ډوډۍ وه، ما پې وله غوړي پورې کړي، هغه غوړه ډوډۍ خوړلې ده.
د دینه ښه ډوډۍ ماته نه ده یار. وی ښه بچي د حضور پاک جون خدا سے تیر شوی دی، بیا ورپسې د ابوبکر جون داسې تیر شوی دی. ستا د خپل پلار د پاره دا خوښه ده چې د دوی په نقش قدم را روان او لاړ شي، او که نه زه خپله لاره بدله کړم. وی نه زما ستا د پاره هم د حضور پاک لار خوښه ده. ښه وی ما ته به د تنخوا د زیاتې کېدو نه. نو مونږ سره نظام شته، مونږ د چا نقل تاجت نه. بیا وایي هغه انګریز هم او دا حقیقت هم دی. وی عیسایانو عیسی علیه السلام جهاد نه دی کړی، هغه جهاد نه دی کړی، هغه به تبلیغ کې ګرځېده. د جهاد اوله درجه دعوت او تبلیغ دی، بیا دویمه درجه جزیه ده چې ته یو قوم ته لاړ شي اول به ورته کلمه وایي چې مسلمانان شي. خو ډېره ښه ده که مسلمانان نه شو او د اسلام حکومت یې ومنه او جزیه قبوله کړه، خو ډېره ښه ده. که بیا دا نه منله نو بیا آخري جنگ دی. نو جهاد شروع کیږي د تبلیغ نه او آخري یې توره ده. بعض خلک د تبلیغ نه مخالف دي، دوی خلک د جهاد نه منع کوي. نه د جهاد نه منع کوي، سو تبلیغ هم د جهاد یو حصہ ده. د جهاد قسمونه نو عیسی علیه السلام ته حکم د جهاد نو راغلی. جهاد د بادشاه او د امیر او د جماعت په دغه کې کیږي، هغه بادشاه شوی نو تبلیغ کې به ګرځېده همیشه. وی حضور پاک د مسلمانانو پیغمبر هغه جهادونه کړي دي. وی عیسایان د خپل پیغمبر نه د جهاد طریقه نشي زده کولی، او مسلمانان د خپل پیغمبر نه د جهاد طریقې زده کولی شي. زمونږ پیغمبر چې څنګه پیغمبرو نو دارنګې لوی مجاهد و. د 3000 نه زیات نمونه دي، صفتی نمونه. یو پکې نوم دا د نبی الملاحم، د جهادونو پیغمبر. زمونږ د پیغمبر هم جهادونه چا نه دي کړي. آخري 10 کاله تقریبا ټول په جهاد کې تیر شوي دي. 20 جنگونه خو په خپله کړي دي، او باقي د 45 نه زیات جنگونه دې کې صحابه کرام لیږلي دي. نو د اویو نه تر اتیاو پورې جنگونه د هغه په زمانه کې شوي دي. هرو 3 میاشتو کې زمونږ د پیغمبر یو جهاد جوړېږي. مسلمانان وی د خپل پیغمبر نه د جهاد چل زده کولی شي. نو د یو مجاهد د پاره هم زمونږ په پیغمبر کې نمونه ده د عمل چې ته به جهاد څنګه کې، څنګه به احتیاط کې، مونځ به پرېږدې پکې که به نه پرېږدې، تګي به کې که به نه کې، غنیمت پسې به منډې وې او که جهاد به کې. دا ټولې خبرې زمونږ د حضور پاک په جون کې دي او د صحابه په عمل. قسم دی که د عربو علاقه مو لیدله دی مجاهدینو ته بالخصوص، که چا نه لیدلې خدای پاک دی ورته وښیي، او که چا لیدلي نو خدای پاک دی ورته بار په بار. د دې سړک نه علاوه اوس خو سړکونه دي چې د ځمکې ته ګورې توره ګټه ده. د مدینې منورې نه چې روان شي دا نوې لار خو ټوله د غر لمن ده، غرونه دي، غر ویلې شوي غر لک عام ملک ګټې دي، تبزې تکې تورې تبزې، اوچ غرونه، د اوبو درک پکې نه لګه. په دغې علاقو کې حضور پاک او د هغه صحابو جهادونه کړي دي. جامې کوم دی وي پوره، د چا لنګ صادر ورسره او د چا صادر به هم ورسره نو، د چا به کمیس ورسره، پټکي دا چې تاسو عام وینئ پټکي چرته، د چا ټوپۍ په سر، څوک سرتور، خپیاب لخپي و اکثر. خپونه به په دې ګټو کې چې سړی وګوري چې خدای په دې ګرځېدل څنګه، خپونه به د هغې د نوکونه والوتېدل، خپې به یې سورې شوې، د هغې نه به یې ټوکړې راته وکړې، او بیا دا ملکونه یې فتح کړي دي. د لوږې او د تندې سره دومره د فقر زمانه وه چې صفونو کې به صحابه کرام د لوږې د وجې نه را پرېوتېدل، او چې ناس به وګڼ نو یو بل نه به پناه کېدل، وي هسې نه چې زه ښکاره نه شم، بدن دی بربنډ شانتې. یو هندو د هندو د حضور پاک تاریخ لیکي، ناغه وای وی نور خبرې خو پرېږدې، یو انسان دی ښکلی انسان د عربو په خشک ملک کې پیدا کېږي، ګرم ملک دی د عربو. مکه مکرمه په 21 درجې عرض بلد ده او په 20 دقیقې، پېښور او کابل دواړه په 4 درجې عرض بلد دي.
یعنی پیښور او کابل دواړه د مکې مکرمې نه بې اندازې یخ دي 30 درجې فرق دی خو پیښور ښکته دی او کابل په غرونو دی نو هغه یخ دی کنې دواړو دغه یو شانتې دی مکه مکرمه 21 درجې عرض بلد باندې ده نور یې سر ته رارسي بیا یې وړي بیا پې سر ته راځي بیا یې ځي زمونږ سر ته نور نه رارسي په اوړي کې په داسې ګرم ملک کې حضور پاک پیدا شوی بے آب و بے گایا و بے باغونو ملک بے 53 کاله دی د سخت ګرم ملک تیر کړي بے 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړي مدینه منوره 30 درجې عرض بلد باندې ده نو 2 درجې د مکې مکرمې په نسبت قطب ته ده د هغې سر ته ایله لمر رارسي بیا ترې واپس کېږي پاړ کې په اول د سرطان خو داسې ګرم ملک یو انسان پیدا کېږي چې هغې کې سکولونه نشته هلته کالجونه نو هغه وخت کې تعلیم نو د ټول مکې مکرمې په ښار کې 11 کسانو له خط ورته زیاتي له نه ورته هغه وخت کې مواصلات نو اخبارات نو ریډوګان دا خو ټول سره راغلل وی دا انسان په داسې لرې ملک کې د دنیا د ټولو اطرافو نه لرې یو صحرا کې پیدا کېږي او یو ښکلی جماعت جوړی او په لږ ورځو کې کابل زمونږ هندوستان د چین آخري دیواله پورې دا خپل پیغام را رسوي او انډونیشیا او ملیشیا ته اسلام رسوي که دا د دې پیغمبر د حقانیت یو لویه معجزه نی او یو لویه نښه او دلیل نی نو وی دلیل وایي څه ته آخر قسم د کابل د حضور پاک نه 25 کاله پس پته شوی دی 25 کاله څه شی دې ځای ته صحابه راغلل کابل په خپله د بت نوم دی کابل خان دا د بت نوم دی هلته بتخانه هم د مخکې د هغې نه بیا پیښور ته 10 کاله پس پیښور فتح شوی د حضرت معاویه رضی الله عنه دا حضرت معاویه صاحب چې بادشاه شو پس 40 هجری کې نو دا مخکې جنګونه ودرېدلي اوس زمانه جهاد نو هغه صحابو ته حکم ولېږوی د کابل نه ښکته دا سرحدي علاقې د هندوستان فتح کړي هند نو په دې خوست او پکتیا باندې راغلل تل نو پخوا تل خو د 400 کالو راسې آباد دې علاقه باندې راغلل بنو کوار ډېر اسماعیل خان علاقه د فتح کړه او په سین پورې وتل خوشابګړه پورې دا په 15 هجری کې یعنی د حضور د وفات نه 15 کاله پس او د هجرت نه 15 کاله پس بیا ته هغې تلي د قومونو کې بیا شرارت راغله چې هغه خبر شو نو یو بهادر صحابي راولېږه په خپل هم صحابي وړوکې پلار یې مشهور صحابي او فوج یې ورکوي لاړ شه د علاقه فتح که دوباره د هغې صحابي نوم دی حضرت سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله عنه نه بنو ډېر اسماعیل خان دی دوباره واخیستل او پیښور یې فتح کړه پیښور پخوا نوم و بدیا نه پیښاور شو د تاجرانو مرکز بیا دا سوات او دیر او باجوړ دا ټول ریاستونه دا بتپرست قومونه مشرکان دی فتح کول غوښتل دغه قبایلو هغه ټولو مرکې وکړي او راغونډ شو او د پیښور نه بهر یو ځای دی هغې ته مټۍ جټۍ وایي یو 12 میله لرې هلته یو لوی جنګ وشو هغه صحابي ډېرو ملګرو سره پکې شهید شو هلته خخم دی اصحاب بابا ورته وایي د پیښور نه سړک تللی دی ورسک طرف ته اصحاب بابا روډ دا حضرت سنان ابن سلمه ابن محبق دی چې د پیښور ښار فتح کړی حیران به شي چې خدا زمونږ د ملک 40 کاله وشو مونږ له اوسه پورې د ژوند رخ نه دی معلوم چې کوم قانون به زمونږ څوک وایي شریعت به څوک وایي روسي ښه دی څوک وایي امریکا ښه ده څوک وایي چین ښه دی یا زناورو تاسو قوم نه یې په دنیا کې زمونږ یو خپل کتاب نشته زمونږ یو خپل پیغمبر نشته زمونږ د ژوند یو طریقه نشته تاسو ولې د نورو قومونو نقل کوئ یو جاهل قوم سیک په هغه خپل تهذیب او تمدن فخر کوي نو ټول هندوستان یې په مخ اخیستی دی هندوان تیری کنی جاهل قوم دی دین غلط دی مشرکان دی مونږ خو ځان ته حق وایو شکر دی یم حق
زمون خو یو رښتونی دین دی، د رښتونی دین باندې تاسو عمل وکړئ، قسم دې د جهان د دنیا او د آخرت عزت بمی. اوس د ټولو نه لویه شمیره د مسلمان ده، خو د ټولو نه زیات خوار او ذلیل او سپک هغه مسلمان لکه دوی خپله لار پرېښه. دا حقیقت دی. نو حضور پاک دا صحابه او د علاقې فتح کړي. بیا وای وی عیسی علیه السلام واده نه دی کړی په ټول عمر کې، هغه واده نه دی کړی. واده به کوي خو چې رستو راشي نو شپږو شلو کالو عمر کې به وفات کېږي. دې وخت کې داسې ژوند دی لکه د ملایکو په شان، نه خوراک کوي نه څښاک کوي، نه ورته هغه عمر حسابېږي. نو هغه واده نه دی کړی عیسی علیه السلام. زمونږ پیغمبر 11 ودونه کړي دي، شکر دی. عیسایان د خپل پیغمبر نه د واده چل نشي زده کولی، ځکه چې هغه نه دی کړی. موږ مسلمانان د خپل آقا او محبوب نه د واده چل زده کولی شو. زمونږ د پیغمبر لوریانې دي 4 واده کړي دي. ماشومان واړي ولکان خو پر کوټوالي وفات شوي. د دوستانو یې ودونه کړي دي، د ودونو چل یې راته ښودلی دی، هم په وینا هم په عمل هم په نمونه کې. نو عیسایانو ته وایي وایي د ژوند چې څه طریقې دي هغه د پیغمبر زمونږ د پیغمبر د حضور پاک نوم اخلي، د هغه په ژوند کې شته، عیسی علیه السلام کې نشته. عیسی علیه السلام العیاذ بالله سپک نه دی، خدای مکه. زه د په دې غرض نه یم چې هغه کې څه کمی ده، خو خدای هر پیغمبر له یو شان ورکړي. هغه صفات هغه وخت کې مناسب او هغه یو لوی هادي او رهبر، خو زمونږ پیغمبر باندې خدای د هر صفت پورووالی کړی دی او یو آخري پیغمبر دی. هر انساني صفت او کمال خدای پاک هغه کې پیدا کړی. چې واده نو کړي عیسی علیه السلام نو کور یې نه دی جوړ کړی، کور یې نو، او چې کور یې نو ګاونډیان یې نو، او چې واده نو کړی نو بال بچی نو ښه د ګاونډي څه حقونه د بچو تربیت به څنګه کې، دا د هغه په ژوند کې عملاً به نه وي. دنیا ته ګورې 104 کتابونه خدای را لېږلي، 4 غټ او 100 واړه، اصلو ته موږ صحیفې وایو. هر پیغمبر له چې کوم کتاب او صحیفه ورکړې شوې ده، کتاب کې چې څه خبرې د هغه ټولو خبرو پیغمبر به عملي نمونه نه وه، څه به وي څه به نه وي، ځکه هغه حالات به داسې. زمونږ پیغمبر زمونږ د کتاب عملي نمونه ده. زمونږ په کتاب کې د بادشاہ ذکر دی، بادشاہي به څنګه وي دې پیغمبر ته وګوره. زمونږ په کتاب کې د مونځ ذکر دی، مونځ به څنګه کې دې ښکلي پیغمبر ته وګوره. د مونځ ذکر د 100 کراتو نه قرآن شریف کې زیات دی، خو د مونځ شکل او طریقه پکې نشته، دا حضور پاک ښودلی ده مونږ ته. زکات قرآن شریف کې 3 کراته ذکر دی، خو څنګه به ورکې، د کم مال کې به څومره ورکې، دا زمونږ پیغمبر ته وګوره. حج بیان دی په قرآن شریف کې چې حج وکې، خو حج به څنګه کوې، زمونږ پیغمبر ته وګوره. امامتې بیان دی، د جمع بیان دی، امامتي او جمع به دي څنګه، پیغمبر ته وګوره، ورکه عمر راکې. د ښکلي اخلاق بیان دی، خو هر پیغمبر کې شکر دی. نو د واده نظام دا به زمونږ د پیغمبر نه زده کوي. دا خدای دنیا ته پیغمبران انسانان د دې وجې نه رالیږي، خدای ملایکې نه رالیږي د پیغمبرۍ دپاره، پیریان نه رالیږي. دا برینیان وای وی حضور پاک انسان نو نورو، هلکه نور څه ته وای؟ کو نور مطلب دی چې انسان نو دا درو خبره ده، او کو نور دی ته وای چې بشر او انسانو او د هدایت یو لوی رڼا وه، نو د حضور پاک نه لوی نور نشته په مخلوقاتو کې. زه یو ځای ته تلم د پنجاب یو علاقې ته، شکر دی پښتنو مزاج یو شانته دی، د ډیر اسماعیل خان نه راوالی تر سوات دیر او بلوچستان او هغې آخر ریاستونو پورې پنجاب کې دا فتنې ډېرې دي، او پېښور ته دا پنجابیان دا شر راوباسي. پښتنو کې غلطۍ وي بعضې او هر قوم کې وي، خو هغه څیزونه ډېره حده پورې نشته.
چې کوم په دې ښکته ملکونو کې دي ښه خلک هم پکې ډېر دي نیکان هم پکې شته د خدای اولیاء علما او بزرګان خو شریان هم پکې ډېر دي زمونږ علاقو کې شکر دی پښتنو مزاج یو شانتی دی پښتانه ګورې بنیادي شیعه ني دا شیعه پښتون قوم نه دی دا یاد لره دا ایرانی قوم دی پښتون بني پښتانه ټول سوچه مسلمانان اهل سنت دي دنیا کې 3 قومه 100% مسلمانان یو پښتون قوم یو عرب بنیادی ټول مسلمانان دي د حضور پاک نه پس یعنی دریم ترک عرب ټول سنی مسلمانان دي ترک ټول سنی مسلمانان دي پښتون ټول سنی مسلمان دي شکر دی شیعه د بار قوم دی دا یاد لرئ قادیانه د بار قوم دی که څوک پکې کمیونست شي زمونږ په خدای مکه دا بارانې سړی دی دا مردار راغلی نسبن پښتانه ټول مسلمانان نو دا فتنه دی پیښور تم اغیر وړي او دا شرع نو یو دغه داسې یو عالم یادو ما ورته کاکاجي سپینګری سره ما دا ولې وی ګوره حضور پاک ته نور نه وای نو ما زه په خپل په نور نه پیګم دا ډېر مخکې مو دی خبره نور څه ته وای کدی مطلبی چې د خدای د ذات یو حصہ ده نو خدای دوه حصې دي چې یو خدای شو یو پیغمبر شو هغه یو حصہ تی دنیا ته راغله او کنه دا مطلبی چې د هدایت یو لوی نور دی نو حضور پاک لوی نور دی هغه له نور څو ورتلل نه ډېر سخت پکار شو مسجد را روان شو حضور پاک انسان دی بشر دی خوراکې کا اسکا کې کا بال بچیو لوگا پھر آغلی دا تن پھر آغلی دا خدای انسانان نہ لگی دنیا تا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن ما دنیا تا ناری نرا لگلی دی دا ہدایت دا پارا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ زی انسانم بشرم بنیادمم کو نور مطلب دائی چه انسان نونو دا دروغ دی او که د نور مطلب دی چې د هدایت یو لوی رڼا ده چې خدای دنیا ته رالیږلې ده نو د حضور پاک نه لوی رڼا نشته په دنیا کې نو انسانان خدای رالیږي ولو ارسلنا ملکا ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون که مونږ انسان وي خدای وای که ما ملایکه دنیا ته رالیږله د پیغمبرۍ دپاره نو هغه به ما د انسان په شکل رالیږله نو بیا به پې خبره ګډه وډه خدای انسانان نالیږي ځکه انسان واده کوي خوراک کوي سکاک کوي جامې اغوندي جهاد کوي غم پې راځي خوشحالي پې راځي نو پیغمبران خدای انسانان راولیږي چې ته د خپل ژوند چل د هغه نه زده کړي واده به څنګه کوې نو د خپل پیغمبر ته وګوره جامې به څنګه اغوندې نو د خپل پیغمبر ته وګوره خوراک به څنګه کوې نو د خپل پیغمبر ته وګوره بار ته به څنګه کینی بیت الخلا ته به څنګه ننوځې عبادت به څنګه کې عقیده به دې سي عمل به دې سي تعلق به دې څنګه د پلار د رونو د مشرانو د خپل پیغمبر ته وګوره نو که هغه انسان نه وي نو تا به ته څه زده کړو که ملایکه وي یا پیرې وي پیریان خو شریاني که ملایکه وي ملایکه خوراک نه کوي نو د خوراک چل به یې ته څنګه زده کړو که ملائکه وی ملائکی جهاد نه کوي نو جهاد به ته څنګه چل زده کو که ملائکه وی ملائکی ودونه نه کوي نو د ودونو چل به د چانه زده کو که ملائکه وی ملائکی جامې نه غوندي نو جامو چل به د چانه زده کو که ملائکه وی ملائکو کې غم ناراضي بال بچی نمري نه نشتا نمري چې نی بال بچ نه به مړسي خدای پیغمبران نه لګي نو زمون پیغمبر ودونه کړی دي علیه الصلاة والسلام خپل امت ته دا واده چل خودلې د چې واده وسنګ دارته دی پورم دا ډیر زناورم ودونه کوي په خپل طریقو رواج ته مزه خپل پیغمبر ته ګوره دی افریقا کې اسلامی ملکونه دي ډیر نو الته چې د الک وادي نو سوارلسمه شپه باندې د میاشتې نکاح تړي او یو کلی کې هغه جنې مې هغه هلک مې اکثر دومره ګنجانې متصلې آبادۍ کمې دي لکه زمونږ ملک نو هلک به لاړ شي د کلي داسې بار ته به وځي
اوس خلق ملایان اجیان مشران د کلی دا جماعت کې راغونډي چې د ماسختن نه پس اوس نکاح تړو او به بناوي بوزي ناغالک بوزي بار د نکاح نه مخکې نو په یو ګټه بکینی اسپومه ته مخکې مسلمانان ناغه جنې بم ولا راشي دی الک تخپل مرګري لري ولاړ او هغه جنې تخپل مرګري لري ولاړ هغه جنې راشي دی الک ته پخپو پروزي سلام ورته وکي نو به ورته وای وی زما دانم دی دامه د مور نوم دی دامه د پلار نوم دی ز پستر ګړندم په مخ تپلم په شکل تورم په سر گنجم په بدن برګې چرګم زستا لایق نیم خو ما به قبله نو دا سړی ته مخ واړ لکه چې اړو پیجنې نه به ورته دی بل طرف نه مینت شروع کی نو دی ته مخ واړ هغه خزه مینت کوي او دی به ته مخ واړ اخر دا چې هغه جنې په جړاش جاړي به په سر ولا لاس کی دی په مخ ولا لاس کی دی خپې ولا خولای په خپو ورته زغړي په خاورو کې چې ما به قبله د مینت چې څومره اخیری درجه هغه وکي دا غالک چې دا یقین راشي چې باس د دې وس ختم شنور نشي کولی ځکه په جړم راته ځان قتل کا په خاورو کې ځانو لړ نو ویزه ما قبول کړ نو بس هغه جنې منډه کیو خاندي ویزه زه قبول کړم او دا خړسره به راشي جماعت کې ورني کوته الکه داواله وې دا زمونږ رواج دی زناورو نکاح خو تاسو په خپل او تړل نه اوس نکاح ته ساجت پاتې شو د مصر کې او عراق کې په شام کې دا امیان خلق عام چې چا کې دینداری هغه خدا نه کوي خدا عام خلق یې داسې کوي چې کوم الک او جنې نکاح کول غواړي نو یو میاش په یو ځای ګرځي د نکاح نه مخکې یو ځای بشپې تیری نو تاسو په خپل اندازه لګوي چې یو ځوان سړی او ځوان جنې او په هوټل کې ځان لشپه تیری په یو کمره کې او په سین کې یو ځای لامبي اور او پنبه چې یو ځای کېږي څه به کوي وی ودرېږه چې دوی د یو بل خوی بوی معلوم کی رستو به نکاح تړو نو رستی نکاح تړي یو میاش پس نو دا یقین لري چې لومبه اولاد حرامي ما ته عربو یو ملک نومې درته ناله یو عالم راته وی پاکستان کې ښځې او سړي یو ځای نه لامبي په سیم کې فتوی کې ما وینا وی خدا خو ډېر ښه خلک دي دا حیا ورته یو ناشنا خبره ښکاري دی د خپل پیغمبر طریقه پرېښي ستاسو د وزیرو کې دا رواج نه دی ما ته وزیر هم ویلی دي درې میاشتې او دوه میاشتې پس کور ته ځي ناوې راوستي نکاح تړلی شوي دی 2 میاشتې 3 میاشتې کور ته نه ځي زما یو شاګرد مولانا مدد خان صاحب اوس به ملوي عالم ما ته وی زه 5 میاشتې پس کور ته تلم ما وی دا ولې وی دا خو شرم دی چې مونږ کره د میلمانه راغلي او زه د کور ته ځم نه دروازې ځي نه د شپې ځي هلکه زناورو خلک د میلمنو تپوس کوي که به نه کوي او دا خلکو چې ټیکاله خوړلې ده نکاح چې شوې ده دا د هغې په ذهن کې دي بلندخیلو کې مې یو ځل نکاح تړله یو هلک دی اوس خړې پړې جامې اغوستې دي څښا نکاح ته رامخکې شو ما وی ګله ستا واده نه دی څه ما ستا نکاح نه تړم نو تا خو زمونږ وطن کې خو چې وادي هلک ښکلې جامې واغوندې ښایسته صاف سوتره ته خو خړ پټ لکه د زمیندار چې د پټي نه راشي او ډېرانې ګنو ته اچولې ما وی دا ولې وی دا خو شرم دی چې زه ښکلې جامې واغوم دا یو ذهن دی انسان ته ګورې عقل هدایت نشي کول دا پیغمبران خو خدای را لیږي په دی تاسو به لیدلي دا مړي چې وشي زمونږ علاقه کې خو دا رواج دی د تختې الوا ورته وایي پته نه لګي چې دلته پخی که نه پخی ها نو چې مړي لمبولو له تواب والي نو دا ښځې به زر الوا پخه کړي او بیا د دې ښځو په یو لوی جنګ شروع شي د دې نایاب کمبختانو دا د الوا وخت دی که د مړي د غم وخت نو زمونږ په دې علاقه کې یو کلی دی هغې زر کباب پاخی دا ښځې کباب پاخه کړي نو ما یو سړي ته وایي ما دا کباب ولې پخی وی دوی وایي په دې مړي ډېره سختي تېره شوې ده
ډیره موده بیماری تیره کړې ده، نو د خولې خوند به خراب وي، نو دا کباب لږ ترسکون شي. ما انا لله انا الیه راجعون. خیرات سمنه نه دي رونو، که سړی حلوا پخی، که کباب پخی، که روجي پخی، خو د یو سیس خاص پابندي کول او په دومره سخت اهتمام یې کول چې دغه وخت کې به کې او دا شی به کې، دا شریعت نه خوښوي. دا خو ځان ته په زورم دین ګران که دین آسان دی او تاسو ځان ته ګرانوئ ما چې کلم خیرات خوښي کوئ او چې سم خوښي. دا بعضې طالبان زمونږ سختی کوي، وایي نه د جمعې خیرات مه کوئ کنی بدعت پراشي. نو زه ورته یم کم بختانو دا بدعت خو په دې مقابله کیدی شي چې ورته وایي د جمعې کوئ او د ګلم کوئ او د نهې په شپه کوئ، خیرات نه ولې خلک منع کوئ. نو هغه خبره په دې ختم شوه. کباب هم پخوئ، حلوا هم پخوئ، وړاندې هم پخوئ، رست هم پخوئ، هر وخت پخوئ، مړي ته ثواب بخئ، خدای پاک به ثواب رسوي. خو یو خاص چیز په یو خاص وخت کې او په ډیره پابندۍ کول دا شریعت نه خوښوي. زه هندوستان ته تلم، دا دی دغه پورې ورته یم چې انسان ته عقل هدایت نشي کولی. نو په بس کې ناستو، د یو ښار نه بل ښار ته تلم. یو دوه د کالج هلکان را سره ناستو هندوان. زما یو ملګری و هغه وروستو سیټ کې کېناست او ما ته مخکې سیټ کې ځای میلاو شو. دواړو خبرې کولې ما سره، وایي ته کوم ځای نه راغلی، د څوک یې؟ بیا وایي که یو تپوس تر نه وکړو خفه کېږي خو به نه روانې. ما وایي بلکل چې د سړیتوب خبره یې نو وکړې. نه یو وایي یاره ستاسو په قرآن صاحب کې څه دي؟ د قرآن شریف نوم یې اورېدلی، نور هغې ډېرو مسلمانانو نه دی ویلي، نه هغې خوارانو څه خبر. نو یې قرآن صاحب کې څه دي؟ ما زړه کې وی خدای ده ته څه ووایم چې دی پې په اسانه پیش. خدای پاک زر د 18 پارې یو آیات را آیات ما زمون قرآن صاحب کې دا دي: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما وی زمون قرآن کې دا دي چې اے خلقو کوم سيزونو ته چې تاسو خدایان وای، بوتان جوړ کړي، مورتیان، پوزه، غوږونه، سر او سترګې کې د پیښور عجایبګر کې ملیدلي، بیا پیپیو غوړي او شاته چې سوال ته کې زامن ته غواړي، لور ته غواړي، وی دا مهادیو دی، دا پاربتی دا، دا گوتم بدھ دی، دا ماتما بدھ دی، دا لاټ والی، بیر والی، کرشن مہاراج رامچندر جی، 33 کروڑه خدایان دي د هندوانو. سرکاري خدای چې دی نو دا هغه 3 سرونه دي د پیشو په شکل، هغې ته تریویدیا وایي. نو ما وی زمون قرآن کې دا دي چې دی کومو څیزونو ته چې تاسو خدایان وایه، که دا ټول لا جمع شي نو یو مچ به پیدا نه کړي. مچ پیدا کول خو لویه خبره ده، که مچ پې بڼېږي نو مچ ځان نه شړلی نه شي، نو چې یو څیز ځان نه مچ قدرې نه شي شړلی، هغه هم خدای. ما تاسو به هم نه خفه کېږي، په خپل لاس ګټه جوړه کړې، خدای ورته وایي ته ښې که دا ګټه ښه ده. بیا مې ورته وی د جهان په سارو کې قمقل شی غواړه، غوا په دې ټل په دې بازار کې ګرځي، قمقل شی دی. سپي ته هوښیار دی، سپي ته هم که 2 میاشتې غوښه ورکړه نو قسم دی که په سیکل ته منډه وایه نو تا پسې به منډه وایي، او غوا ته 12 کاله شنه ګیا ورکړه نو نه تا پسې منډه وایي، نه درله د کور څوکۍ کوي، نه ستا د دوست او د دشمن تمیز کولی شي. که قصاب په لاس کېښود نو هغه سره ځي. نو ما وی په ټولو سارو کې چې کوم قمقل شی دی هغه تاسو خدای کړی دی. تاسو نه جاپانیان ښه دي، جاپانیان سپي ته خدای وایي. دا عقل نه دی، هندوانو سره عقل نشته څه. هلته خو کالجونه د دې ځای نه زیات دي، سکولونه زیات دي، تعلیم زیات دی. زمون وطن کې یو د اصلحې کارخانه ده، وا فیکټري، هلته 14 کارخانې دي. زمون 4 صوبې دي، د هغې زما خیال دی 2 صوبو نه زیاتې دي. 14 چنده او 15 چنده زمون نه هر څه زیات دی، خو چې هدایت چا پیغمبر نشته ورسره. ما ته یو دوست یو ځل وایي دا شیعګان چې دا جلوس وباسي او فرضي اس وباسي، دا خو د حضرت حسین اس نه دی، د بادام ګل ټانګي والا اسی. دوی وی دا د حسین اس دی. نو وی دوی کې څه عقل نشته؟ ما وی عقل شته خو فضل نشته. د خدای فضل لوی شی دا یاد لرئ، د خدای په فضل هدا. تا ته به یو ډاکټر ښکاره شي، لوی ډاکټر به MBBS
یا په سپیشلیسټ یو لوی خان بای خو چې د خدای هدایت ور سره وي نو په کندو بسر د پیغمبر لمن چې چانه د نیولې دغه خپل پیغمبر پسې نه روان دی په کندو سره. دا د کمیونست نظریه ته نه ګوره، وی د انسان د جن مقصد لا اله ولا حیات الا الماده، د انسان د جن مقصد حضرت خیټه ده. دا روسیان و یو کمیونست قومونه او زمون بعضی لیډران ډوډۍ دو ډوډۍ دو ډوډۍ دو غریب دی ډوډۍ دته دا ډوډۍ دومره یادای چې دنیا کې هیڅ نشته علاوه د ډوډۍ نه او د حضرت خیټې نه. نو چې د انسان د جن مقصد د ډوډۍ ک او ډوډۍ ورته دی مار یادې، عقیده ختم شو، اخلاق ختم شو، سړیتوب ختم شو، حقوق ختم شو، د جن طریقه ختم شو. خو ډوډۍ نو تا د دنه سپی جوړ ک سپی د جن مقصد او د غو د میخې د جن مقصد ډوډۍ ده. سپی کې همدردي نه دا یاد ده. سپی د بل سپی لحاظ کوي چې په غوښه وویني، یو غوښه باندې یو سپی اړمي، هغه خو د لاس د بری کار دی. که سپی په زورورو د هغه نه غوښه والي. د ده مثال د شرمخ شو، د ده مثال د ګیدړ شو، د ده مثال د کارغه شو، د ده مثال د ټپس شو، د ده مثال د پیشو شو، د نولی شو. چې انسان د پیشو کړه، انسان د سپیک، انسان د غوایک، هغه بس ډوډۍ ته ګوري. نه هغه وایي دا رښتیا پکې چا راوستي دي او دا اصول پکې چا راوستي دي او دا قواعد پکې چا راوستي. دا د کمیونزم بنیادی نظریه ده. کمیونزم کې همدردي نه دا یاد لري. هغه وایي ته ډوډۍ حاصله کا، که په رښتیا درته ملاویږي رښتیا وایه او که په دروغ درته ملاویږي دروغ وایه. سپی رښتیا او دروغ پیژني. سپی کې ورورولي. زمون پیغمبر انسان کړی دی. دته وایي نه ساده جن مقصد حضرت خیټه نه ده. ته د یو لوی عمل دپاره پیدا، ته د هغه لوی خدای نایب یې په ځمکه کې. دا ټول کائنات ستا دپاره پیدا دي. ته د دې ټول جهان بادشاه، ته به د بادشاهانو خوی خصلت ساتې. ته به په مخلوق رحم کې، سپو باندې، په زناورو باندې، د ځان نه لاندې چې دي لکه خدای چې په تا رحم کوي. تاله ښکلې سترګې درکړي دي، تاله ښکلې پوزه درکړې ده، تاله ښکلې شکل او بدن درکړی دی، ستا دپاره یې باغونه جوړ کړي دي. ته به همدقه شان د لاس د لاندې مخلوق باندې رحم کې. ته انسان کړې، ته د یو لوی درجې خاوند کړې، ته د عزت خاوند کړې، تا ته شرف درکړ. او کمیونزم انسان سپی کوي. د پیغمبرانو او د لیډرانو دغه بنیادی فرق. ډوډۍ د جن ذریعه ده، د جن مقصد نه دی. مونږ ډوډۍ نه نیو پیدا. که ډوډۍ د جن مقصد وي نو د ډوډۍ ټول مقصد دغه دی، دا په ډیران باندې چې پرته. زما یو استاد اوس وفات شوی دی، خدای پاک دې وبخښي. یو ځل ګاډي کې روانو، ریل ګاډي کې، و یو انګریز را سره ناست، وی خبرې م کولې. وی دا انګریز باندې وای په دې مثلا باس کو چې انسان سره پیدا. وی ما ستا څه خیال دی؟ وی زه خو یم چې انسان خوراس کاک له پیدا دی. د خوراس کاک فکري ده، کارخانه ده، ماشین دی، مل دی. وی ما وخندل. وی ما ته وی ولې دې وخندل ما پورې؟ وی ما وی دا خو ډېره د قمقلو خبره وکړه. که انسان د خوراس کاک ماشین وي، کارخانه وي، نو د کارخانې خدا قاعده ده چې معمولی سیز ورواچي نو ښه سیز ته جوړ شي. د کاغذ کارخانه نو بوس ورواچي، پاڼې ورواچي، تک سپین کاغذ ته وځي. د چینو کارخانه د بورې، د شکرې، ګنی ورواچي، پترې ورواچي، ښکلې چینی ته وځي. د هرې کارخانې مقصد دی. نو که انسان د خوراس کا کارخانه وي، نو پکار دا چې د 10 روپو ټیکاله وخوري، چې د ده نه چې سوزي هغه د 20 روپو خوي که نه. هغه به څوک پدباني سم وانلي. نو ما تو وای خدا کی قسم یہ مولوی اصل فلاسفر ہیں، تمام یورپ کے پاس اس کا جواب نہیں. یہ مو خدا وای چې انسان بس صرف حضرت خیټې د پاره پیدا دی. د دین د بیان، د پیغمبر د بیان او د لیډر د بیان دغه بنیادی فرق دی. لیډر بتا تا صرف ډوډۍ خای چې ډوډۍ ده. د دین خاوند پیغمبر او داغه نائب ابا تا ته نه ته انسان ساده جن یو لوی مقصد دی. ډوډۍ بم درکې، خو ډوډۍ به د خوشحالۍ او د اطمینان سره ګټې. او چې نه صرف ډوډۍ شي نو بیا به دې اوږې
بیا به دې ارواوږي تاسو به دې خبرونو کې نه اورېدلې لوی لوی نوابان زمونږ د علاقې نیم نیمې ذلې د هغې دي او زامنو یې پوډرې خرڅ کړي دي نو په خپل هم بدنام او ټول خاندان یې بدنام گورنر یې تلاړې وزارتونه تلاړ دا د حضرت خېټې هغه نتیجه ده که د دې د ژوند مقصد دا دی چې پیسې پیدا کپاره طریقه چې دا د پیسو پیدا کول انجام شو هلکه ستا کردار څه شو ستاسو هغه اخلاق څه شو که سړي سره ډېرې پیسې کي عمل او عقیده خراب وي هغه اروا به وږي او چې لږې ورسره قسم دی زه مخکې د تورې وړی ته تللی یم یو ځل مدرسه جماعت کې جلسه ما پکې څه خبرې کولې لږ کسانو او دی خوا بازار او سکان هم دي پکې تاسو به هم لیدلي خلک هم دي پکې او ظلمي هلکان ګرځېدل ما هغه محتمم ته وي هغه مولوي صاحب ته چې دا ولې دا خلک نشته وی دا خلک بار دي په عربو کې او دا ظلمو هلکانو له پیسې راوړي دي په شراب څکي او پوډرې پیلي او چرسونه ما وی انا لله و انا الیه چې موجوده خلک وو هغې ته مې ډېرې سختې خبر وکړې ما یا کم بختانو د دې اولاد د دین فکر وکړې تاسو که عربو ته لاړ شئ او ډېرې پیسې هم بله راوړئ او دوی پې دلته پوډرې څکي دا پیسې خو ستاسو هم د شرم شو دوی هم پې تباه شو لږې پیسې دي ورسره خو چې دین پکې نو قسم دی دی به خوشحاله مطمئن به 10,000 روپۍ ته بدماش سړي له ورکړه خو جواري به پیو کي شراب به پیو څکي ځان به مو شرموي ټول خاندان به مو شرموي او 5 روپۍ دې ورسره خو چې منځګزاری نیکي د حلال او حرام تمیز کوي هغه مخکې دا عقیده چې نه داسې ښه کار نه دی دا پیغمبر پیدا کوي او دا د پیغمبر د تعلیم خلاصه ده قسم دی که پیغمبران نه وي موږ به مطمئن نه وي 400 کې یو سړی مال راغی حاجي و ما ته وایي ته دې خلقو ته وویل ته زموږ جومات دی لوی جومات دی او خلک ډېر راځي چې دا پوډرې ګورې بند نه کړي ما یې ولې وی زما رشته داره ښځه ده یعنې زنانه ده زمونږ په رشته دارانو وی هغه راله په ژړا راله چې زوی مې 14 پاس کړی په ډېر ښاد او مراد مې وله واده وکړه ښه په خوشحالۍ او په درناوي 14-15 ورځې پس هغه ناوې چې ده زما انګور هغې وی زه کور ته ځم وی ما ورته وی دا ولې وی ما ته وایي وی ستا د زوی او زما څه فرق نشته زم ښځه یم او هغه هم ښځه ده نو زه خو ده سره ژوند نه تېروم زه خپله ځواني نه خراب ما وی انا لله و انا الیه راجعون پوډر چې څو څکي ما اورېدلي دي 4-5 ځلو نه پس بیا هغه ختم شي هغه انسانیت ختم دی وی جوړې ما ته خوشحالي راغله خوشحالي نه دماغ یې کار پرېږدي که د پیغمبر تعلیم نه وي د اخلاق او عمل نه وي دا د حلال او حرام تمیز نه وي ټول به پوډریان او ټول به چرسیان او مردار وي خدای پاک دې تاسو مونږ وساتي نو پیغمبر د دې دپاره انسان ته خپل عقل هدایت نشي کولی خو حضور پاک د هغه ژوند د هغه ټوله نمونه ده وخت خو ختم شو موضوع لا پاتې ده په آخر کې یو 3 خبرې کوم هغه 3 واړه د حضور پاک سنت دي او زمونږ بزرګان وایي سړی ګورې په یو سنتو باندې عمل وکړي وی سنتو باندې عمل کولو سره زړه ته نور حاصلېږي او نور سره سرور او سرور خوشحالی ته وایي او خوشحالو نه پس ته خدای د رحمت دروازې پرانیزي اول دا چې وایي سلام ډېر خورونه کوئ السلام علیکم یو بل باندې سلام چې کومې طریقې دي په هغه طریقو دویم د ښي او د ګس تمیز کوئ ډېر جماعت ته راننوځئ ښی خپه چې وځئ ګسه خپه بیت الخلا ته ننوځئ ګسه خپه چې روځئ ښی خپه هر عزتمند او پاک ځای ته ښی خپه مخکې کول دي او خراب ځای ته ګسه د جماعت په نسبت بار ځمکه خرابوي نو د جماعت نه چې وځي نو بیا ګسه خپه مخکې کړه په کمیس اخیستو کې ښې مخکې کوه په پرتوګ کې په ستړي مشي کې په تقسیم کې په ټیکا اچولو کې په لاس وینځلو کې د ښي او د ګس تمیز کوئ دا زمونږ په دین کې دي نور قومونه د ښي او د ګس تمیز نه کوي د انګریزان په ګس لاس خوراک هم کوي لیکل هم کوي او ځان هم پې پاکوي او دسمات هم کوي یا زناورو زمونږ دین د صفایۍ او د پاکۍ دین دویم ذکر دریم ذکر حضور پاک ډیر ذکر کړی دی
چې څنګه د جون نقشه مونته ښودلې ده په ولاړه کې په ناسته کې د جماعت په داخلېدو کې په وتېدو کې سار کې د وده کېدو وخت کې د راپاسېدو وخت کې ماښام کې بیت الخلا ته د تلو وخت کې د راوتېدو وخت کې بازار ته چې ورسېږي څه به وی د ډوډۍ نه شروع کېدو مخکې به څه وی د ډوډۍ نه وروستو قسم دی چې دا حلقې ناستې اکثر دا تبلیغ والا دا بیانوي که چېرته نور خپل علماو سره کېناستې یا د تبلیغ بزرګانو سره کېناستې چې د ورځې سړی یو سنت یې زده کوي نو د میاشتې 30 سنت شو نو د حضور پاک د ژوند دغه خبرې به راشي او سړی چې دې خبرو ته خیال کوي خدای د هغه ټول ژوند ښایسته کوي خدای پاک دې ستاسو او زموږ ژوند ښایسته کړي دا حضرت مولانا صاحب ناست دوی به بیانوي دا چا تپوس کړی دا بعضې خلک په ننواتې چیرلي بوځي او د هغې په کوڅه کې حلال کړي دا ښه کار نه دی د هغه غوښه خوراک مه کوئ که جمدې څوک چاله ورکړي خو ډېره ښه ده دا د دین مسله ده چې یو بادشاه را روانې په لاره او خلک ورته مخې ته ګډان حلال کړي نو دا حرام دی په ذبحه د چا تعظیم نه دی پکار او هسې که ورکړي کور دی حلال که غوښه دی ویلی ډېره ښه ده جمدې چیرلې دی ورکړه او که ورکړي ننواتې باندې او کوڅه کې ورته حلال کړي لکه بعضې قمقل چې کوي د دې غوښه خوراک ښه نه دی جرم دی ما ته خو داسې معلومه ښه دا خو بله ښه که صلح وشي او په خوشحالۍ کې قرباني وکړي مثلا دواړه خیر دی دا خو لکه د میلمستیا په شکل یا د راضي کولو په شکل لکه شیریني راوړي یاره صلح وشوه راځئ چې شیریني وخورو یا صلح وشوه یو ګډ حلال کوي په خوشحالۍ کې نو دا خو د خوشحالۍ خبره ده دا جدا خبره ده هغه روا ده بیا او دا کوڅه کې ورته حلالول ښه کار نه دی چې یو سړی راضي کول غواړي خپه یې په تاسو پوري ته ورشې ګډ چیرلې ورته حلال کړي نو دا ښه کار نه دی او چې د دوه قومونو منځ کې جوړه وشي په خوشحالۍ کې غوښه حلاله کړي ما ته خو داسې ده که نه چا وي مسلمانانو تبلیغ ضروري دی ډېر خلک وایي کافر